محترم مسلمانانو خویندورونو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده د سورة الاخلاص وظیفه ده. د چا دعاګانې قبلیږي نه، سورة الاخلاص دا وظیفه ده کې الله پاک به تمام دعاګانې دا قبلی. کم سړی د سورة الاخلاص تلاوت کې الله پاک ول مهرونه ورکوي. کم سړی د سورة الاخلاص تلاوت کې 300 دروازې د غضب دا په الله پاک بندي. کم سړی د سورة اخلاص تلاوت کې 300 دروازې د رحمت الله پاک به د انسان باندې دا کولاوي. الله پاک به د انسان ګناهونه معاف کوي. دغه الله پاک به د انسان ته رزق به انتها ورکړي. الله پاک به ته علم ورکړي او دغه رنګه 66 پیری د قران مجید د ختم ثواب دا الله پاک محترم انسان ته ورکړي. دغه رنګ محترمو د 8000 رکعاتو نفل ثواب ته الله پاک ورکړي. او کله چې د انسان وفات شي نو په جنازه کې به 1,10,000 فرشتي دا به شرکت کوي. نو سورة الاخلاص ډیر زیات بهترین او ډیر زیات پاورفل سورت ده. د خپل مشکلاتو لپاره، حاجتونو لپاره د سورة اخلاص دا وظیفه یو ځل خامخا وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د سورة الاخلاص ډیره زیاته زبردست او ډیره زیاته عظیم الشان وظیفه ده. محترمو ګوره چا دعاګانې قبلیږي نه، د سورة الاخلاص دا وظیفه وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان تمام ګناهونه معاف کړي، تمام دعاګانې به قبول کړي او دغه رنګه تمام حاجات به الله پاک د انسان له پوره کړي. نو سورة الاخلاص کم سړی لري تلاوت کړي نو دعاګانې به زر قبلیږي. یاد ساتئ چې کومه دعا څومره ساده وي دا زر قبلیږي. ازې وخت موږ الفاظ را جمع کوو خو دې خو قصه اوږده کړو نو پدې کې محترمو چې څومره الفاظ ساده وي، څومره دعا طریقه ساده وي، دا ساده انداز الله پاک ډېر خوښ دی او څومره په دعا کې عاجزي وي الله پاک قبلوي. یاد ساتئ چې په دعا کې زموږ ګیلې شکوې نه ها. موږ انسانان یو ډېر زیات عجیبه یو. موږ هر چا ته ګیله کوو، هر چا ته موږ شکوه کوو. نه، ګیلې شکوې مه کوئ ها، ځکه ژوند دی دا په ګیلو شکو تېرېږي نه، دا په ښه اخلاق باندې تېرېږي، دغه رنګې په صبر باندې تېرېږي. نو الله پاک ته ګیلې مه کوئ، په اخلاص سره دا وظیفه وکئ. انشاءالله العزیز تماشه کوئ تاسو ستاسو حاجات به لازما قبلیږي. نو سورة الاخلاص په دې کې د الله پاک وحدانیت ذکر دی. دې سره الله پاک د انسانانو زړونه را منور کوي. کم سړی 40 ورځو پورې سورة الاخلاص روزانه 300 پیرې وي او مخکې وروسته د هغې نه 14 پیرې درود ابراهیمي وي. 40 ورځو پورې روزانه 300 پیرې سورة الاخلاص وي. الله پاک به زړه پاکي، الله پاک به جمع پاکي، الله پاک به وجود کې برکت اچي. د انسان په خپل شعبه کې د ټولو نه لوی د ټولو نه اعلی کله طالب علم دی نو دا به ډیر زیات بهترین طالب علم وي، کوالټي والا طالب علم وي. داسې به وي چې دی به هر کال بورډ باندې ټاپ کوي. که دی تاجر دی د کاروبار به د نورو په نسبت باندې ډیر زیات بهترین وي، روزګار به برابر وي، رزق به برابر وي. که دا ټیچر دی د اخلاق به ډیر مزیدار وي، د علم نالج دا به ډیر زیات بهترین وي او د چې څومره فاینانشل پوزیشن دی دا به انشاءالله العزیز دا به سټرانګ وي. دغه رنګ یو سړی یو آفیسر دی په یو محکمه کې دی او د سورة الاخلاص دا تلاوت کوي، الله پاک به دومره عزت ورکړي، دومره عزت، دومره ګرانې ګرانې مسلې به ورته اسانه کړي. انسان محترمو حیرانه شي ورته. یو طالب علم درخواست کړی چې یاره موږ ته یې وظیفه وښایه. دا وظیفه ورته چا ښودلې وه نو ذهن یې کولاو شو. دغه رنګه محترمو الله پاک موږ تاسو ته 10 محلات راکړي په جنت کې. د دنیا چې څومره محلات دي د هغه محلاتو مخې ته راوړي دا به خاورې ته اوس ښکاره شي. محترمو
دغه رنګې الله پاک انسان ته د رزق دروازې محترمو دا کولاوي انسان به غمجن نه دا به خوشاله یو صحابي وایي زما سورۃ الاخلاص سره محبت و نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ما ته وی دا محبت پتا جنت ته بوزي نو راځي ګور سورۃ الاخلاص یې سن پوید دي هغه باندې بحث کو محترم فرمایي چې سورۃ الاخلاص تقریبا 9 یا 10 پیدې دي څوک روزانه 200 پیدې سورۃ الاخلاص وي الله پاک به د انسان باندې د غضب دروازې بند کړي دشمن د یره د غصې دا بند کړي پر سکون ماحول بل الله پاک د انسان ته ورکړي کم سره روزانه 200 پیدې سورۃ الاخلاص وي فرمایي 300 دروازې د رحمت دا الله پاک په انسان کولاو کی د سکون دروازې الله پاک په انسان باندې کولاو کی دا رنګ 300 دروازې الله پاک د علم په انسان باندې کولاو کی 300 دروازې الله پاک د انسان باندې د رزق کولاو کی دا رنګ 66 پیری د قران مجید د ختم ثواب الله پاک د انسان لور کوي او فرمایي چې 50 تو کار ګناهونه دا الله پاک د انسان لا ختمي او بنگلې الله پاک د انسان لور کوي یاد ساته محترمو چې کم سړی وفات شي په جنازه کې به د انسان 1,10,000 فرشتي دا شرکت کوي نو سورۃ الاخلاص د هر چا لورځي کوشش وکړئ په ترتیب او په طریقه کار باندې مو هي په سور باندې دا سورۃ وایي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد کوشش وکړئ چې سورۃ الاخلاص په خپل وایي مرګرو سره هم شیر کړئ ډیر زیات بهترین او ډیر زیات عظیم شان سورۃ ده الله پاک مو انشاءالله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته